اصل کې دا د مشرکین مکه د دې قول جواب الله تعالی ذکر کو چې دی وی هل هذا الا بشر مثلکم، دی وی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا استاد په شان دی بشر دی، استاد په شان دی انسان دی او دې دعوت نبوت کوي، نو چې دی پیغمبر دی د باندې جبرئیل علیه السلام وحی راوړي، نو دا لا څنګه چل دی؟ خو زمونږ استاد په شان دی انسان دی، خوراک کوي، اسکاک کوي، اغستل او خرڅول کوي، بازار ته ځي او راځي، نو دا پیغمبر نه دی، دی به دا جادو دی، دا کلام جادو والا کلام دی. الله تعالی دا هغه جواب وکړو چې د دې نه مخکې څومره انبیا علیهم السلام تیر شوي دي، نو دا ټول انسانان او دې کې راز دا دی، ګوره انسان الله تعالی داسې یو مخلوق پیدا کړی دی چې د دې انسان نه پیرې پیدا حاصلولی شي او انسان دې پیدا حاصلولی شي. لومبۍ خبره خدا ده چې د مشرکین مکه دا اعتراض چې نبی علیه السلام خو بشر دی، انسان دی، نو زمونږ استاد په شان دی انسان دی، د باندې څنګه جبرئیل علیه السلام راځي؟ پکار ده چې دا یو فرشته وي. نو الله تعالی د هغې جواب وکړو، خو هغې کې دوه خبرې دي. ګوره دا فرشته چې کو الله تعالی بالفرض دا فرشته را لېږلې هم وي، نو یا خو به دا فرشته په خپل اصلي شکل کې وه، کوم چې د فرشتې خپل اصلي شکل دی، او یا به دا په د انسان په شکل کې دا فرشته راتلله. نو که دا په خپل اصلي شکل کې فرشته راشي د انسان د رهنمایۍ دپاره، نو دا د انسان په وس کې نه ده، انسان د دې شکل نشي برداشت کولی. انسان کې الله تعالی هغه قوت او هغه طاقت نه دی اچولی چې دې د فرشتې لیدل برداشت کړي، د فرشتې نه پیدا اخیستل نفع حاصلول دا خو لویه خبره ده، خو دې د هغې شکل نشي برداشت کولی. نو دویم صورت دا دی چې دا فرشته به الله تعالی په انساني شکل کې را لېږله، نو که فرشته الله تعالی په انساني شکل کې را لېږله، نو بیا هم د مشرکینو هغه اعتراض به باقي پاتې و، هغوی به بیا هم چې دا خو انسان دی که نه، مونږ ته خو انسان ښکاري که نه. نو په اصلي شکل کې د فرشتې لیدل دا مشکل دی، دا نشي کولی انسان. او دویم صورت که دا په انساني شکل کې دا فرشته راتلله د انسانانو د هدایت دپاره، نو بیا به هم د دې کافرانو هغه اعتراض باقي و چې یاره دا خو انسان دی زمونږ په شان دی. هغه سړو طرف ته، هغه انسانانو طرف ته مو وحي کړې ده، هغه انسانانو پیغمبران را لېږلي دي. او دوی ته وایي که ستاسو چېرته شک او شبه وي نو فاسألو، تاسو تپوس وکړئ ای مشرکین مکه اهل الذکر، د اهل علمو نه، د یهودیانو نه تپوس وکړئ، د اهل کتابو نه تپوس وکړئ چې ستاسو ته کوم پیغمبران راغلي وو نو دا فرشتې راغلي وي او که نه دا انسانان، او ستاسو نه مخکې چې کوم پیغمبران راغلي دي نو تورات، زبور، انجیل کې د هغې چې کوم ذکر موجود دی، نو چې آیا هغه فرشتې راغلي وي او که هغه انسانان راغلي وي، نو هغې به ستاسو دا اعتراض ده پکې، هغې به دوی چې دا انسانان راغلي، زمونږ پیغمبران هم انسانانو، زمونږ نه وړاندې چې کوم پیغمبران تېر شوي دي نو هغه هم پیغمبرانو. نو د دې د جسمونه الله تعالی وایي موږ داسې نه دي جوړ کړی چې دې ته د خوراک حاجت نه پېښېږي، څنګه چې فرشتو ته د خوراک او اسکاک حاجت نه پېښېږي. نو الله تعالی فرمایي چې د پیغمبرانو د جسمونه موږ د عامو انسانانو په شان جوړ کړي دي، اگر چې عامو انسانانو په شان نه دي، خو په نوع او قسم کې د انسان قسم دی. نور خو وی چې خدای مه ګڼه، بېشکه چې بنده دی او نور ټول واړه صفات دي په رښتیا، د نبي سلام باره کې فرمایي چې ټول واړه صفات په رښتیا دي، نور صرف خدای یې مه ګڼه، خو دوی انسان. د کافرانو دا اعتراض و چې دا نبي علیه السلام خوراک کوي، دی خو اسکاک کوي، نو دی څنګه پیغمبر دی؟ نو الله وایي د دې جسمونه موږ داسې نه دي جوړ کړي چې د خوراک حاجت نه پېښېږي، بلکې د خوراک اسکاک حاجت ورته پېښېږي، او داسې هم نه دي پیدا کړي چې په دې باندې به مرګ نه راځي، بلکې څنګه چې انسان ته د خوراک اسکاک ضرورت پېښېږي، دقسې یو پیغمبر ته د خوراک اسکاک ضرورت پېښېږي. څنګه چې عام انسانان دا مړه کېږي، په دې باندې مرګ راځي، دقه شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور انبیا علیهم السلام هغې باندې دنیایي مرګ راځي.